الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا وزير له ولا نظير له ولا مشير له ولا ظهير له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له أزلي أبدي أحدي صمدي سرمدي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وأولانا وآلانا وأجلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعرب القرآن واتبعوا غرائبه وغرائبه حدوده وفرائضه أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ټول ملګري شوق سره درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اتلسم تاریخ د جماد الاولا سوارلس سوا او 15 هجری دا د الله په فیصلو باندې د الله کورتا د الله د دین د خبرې د اوریدو د پاره راغلیو. ماشاءاللہ مولانا سے محترم د قرآن کریم د آخرانی سورتونو ترجمہ وضاحتو کو تلاوتون وشل. حافظ سے محترم ناتخوانیو کڑلا خو ما د خپل ملګری توی مالی یا خدا خلق مړی دی او یا ود دی مړو خو نه سرونه بانو خوځوي ښه جبې به خوځوي مړه خو نه یې که نه اوده خو هم نه یې ووایې سبحان الله. دا نه داسې نه داسې سبحان الله وایې چې کور کې ښځو ته هم پته ولګي چې جومات کې سړي ناست دي. ګوره زه اودو ته او مړو ته تقریرونه نه کومه ما ته به ویښ کښېنئ ژوندي به کښېنئ نو هله به خبره کېږي. شوق سره ووایي سبحان الله. دغسې سړیه بهر څوک دا بیان اوري دا نه وایي چې پیریانو ته لګیا دی ښه ژوندي کښېنه انشاءالله ښه او چې د کومې خبرې جواب غواړم په اوچت اواز به جواب راکوئ. دا دور دا کومه زمانه کې چې مونږ روان یو دې دور پیشنگوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑے وا چې دا د فتنو دور دی دا د فساداتو دور دی دا د فحاشۍ د عریانۍ د ډمتوب دور دی دا داسې دور دی هر سړی سره دا فکر دی چې ښکلې جامه واچومه ښکلې کور جوړ کما ښکلې ګاډی پیدا کما ښکلې کاروبار شروع کما. د پیسو خبرې دی د لالچ خبرې دي د دنیا خبرې دي د قبر خبرې هیرې شوي دي د آخرت خبرې هیرې دي د الله ملاقات تیارې هیر دی د ذوالقدن سختې د قبر تورو تیارو ته ورتلل هیر شوي دي. داسې انسان مستی کې لګیا دی مستی کوي. جماعتونو سره مونږه کچی ده اورانه ده علماو خواله نه راځو حق پرستو پیرانو خواله نه راځو قرآن لنرازو اجری آباد دی جماعتنا آباد دی جماعتنا وران دی بیٹکنا آباد دی بازارونا آباد دی لاری کسی آباد دی د خانانو چمچگیری شروع دا لیکن قرآن لراتللو نشتا د الله رضا حاصلولو
نشتا. هر سړی د دنیا په طلب کې روان دی. د الله پیغمبر پیشنګویی ورکړې وه، داسې دور را روان دی. دین سره به لوبې ټوکې شروع کی. لینتقضن عر الاسلام عروةً عروةً، اسلام با پوړې پوړې باندې خلکه نړۍ. نن یو خبره د دین خطا، سبا بله خبره د دین خطا، بلوز بله خبره د دین خطا. اوس د دې فتنو علاج، د دې فتنو مخنیوی، هغه څه شی دی؟ هغه جوماتونه آبادول دي. هغه قرآن سره الله والاو سره نسبت دی او نسبت د وفا دی. نسبت د وفا دی. وفا بکې د الله دین سره، د الله کتاب سره. که د دې فتنو چپو اوالی، بیا به د آخرت کی بیڑی پار کیگی نه ګوره. قبر دی خطا دی، د الله ملاقات ته بیا ونه رسیږي، بیا به د ځای جهنم وي ګوره. اوس د دې فتنو علاج قرآن دی. نبی علیہ السلام فرمالیو انها ستکون فتنه، وی امت ته به فتنې وي. حضرت علی المرتضی کرم الله وجهه پاسرو وی مل مخرج منها یا رسول الله. الله حبیبا د دې فتنو نه خلاصي لار راته وښیه. د الله حبیب وی کتاب الله، کتاب الله. د دې فتنو نه د خلاصي لاره د الله کتاب دی. څه شی دی؟ د الله کتاب، قرآن دی، قرآن دی، قرآن دی. دا اوایا دې سره نسبت د وفا پیدا کا. قرآن وفادار دی. دې سره مینه وکا، وفا وکا. د قرآن داسې وفا ده، دا قرآن به دی دا دنیا کې ملګری کو. زما کاکا بابا وروره واوره چې دنیا کې د قرآن ملګری کو، زلکدن کې به د قرآن ملګری وي، قبر کې به د قرآن ملګری وي، قیامت په میدان کې به د قرآن ملګری وي، پل صراط کې به د قرآن ملګری وي. قرآن به درته وي چې د جنت په دروازه مې نه دننه کړی، تا زه نه پرېږدم. سبحان قرآن ډېر وفادار کتاب دی. دې سره زما ورونو وفا وکئ. قرآن ووایئ، ووایئ. چا چې د الله دین پریښی دی، پیسه به ډېرې خو ذهن به پریشان وي. داسې ده که نه؟ موږ له خلک راشي استاد جي دم وکړه، تعویز وکړه. ولې؟ پیسه کاروبار ډېر دی خو بوج دی. انسان د دوو څیزونو نه جوړ دی، یو ته وایي روح او بل ته وایي بدن. روح د بره نه راغلی دی، نو د روح علاج او خوراک هم بره نه راغلی دی. بدن دلته پیدا شوی دی، دنیا کې د مور په خېټه کې. الله د دې علاج هم دلته پیدا کړی دی. سبحان الله. دوه شیونه دي که نه؟ الله وی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. سبحان الله وی ای زما بنده، پتا باندې یو داسې زمانه راغلی وه چې چا پیژندیم نه، چې پلان کې خانم لا څوک شته که نه. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سبحان الله وی انا خلقنا الانسان.
الله وی اے انسانات ما پیدا کړی من نطفت امشاج نبتلیه دیو نطفینا چی آغا دورنگی نطفه دا یخرجو من بین الصلب والترائب چی آغا د پلار د شانا د مور د رحم نراغلی د نو امشاج نبتلیه اللہ وی د مور پر رحم کی دا نطفه ز اړو ما دا کلا نطفه دا نو بیا ټوټه د وینې دا بیا ټوټه د غوښې دا بیا څه زمانه بعد د غوښه کې الله اډوکي پیدا کړي دي دې ته شکل د انسان ورکړی زمارونو توجه کوئ ګوره د بدن کې دوه قسمه غوښې دي ای ګورا یو غوښه معدې ته تلې ده نو چې معدې ته لاړه نو هغه هضمه شوه دلدل شوه هغه ختمه شوله او بلا غوښه رحم کې پرته ده نو الله وی نبتلیه دې غوښې له زه ترقي ورکوما سبحانه شکل د انسان تی نه جوړو ما فجعلناه سمیعا بصیرا الله وی هغه نطفه چې هغې ته د دنیا ټولې مشیندرې ورواچې نه پکې غوږونه ښکاري نه پکې سترګې ښکاري نه پکې ویښته مازغه کلیجي زړه ښکاري الله وی فجعلناه سمیعا بصیرا الله وی ما په خپل قدرت باندې هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو الله وی زما نظام تو گورا تنن دمرا اکڑ خانے کی ولی روانیا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسانا ولید اللہ نا بل پلو تلاڑی دو کشوی ولید اللہ در پریخو ولید اللہ تا منتنا جڑا پریخوا ما غرک بربک الکریم آغا عزت من ذات دے پریخو چے کم ذات دے انسان لا عزت ورکڑے دے الذی خلقکا فسواکا فعدلکا فی ای صورت ما شاء رکبکا سبحان اللہ اللہ وی خلقکا تمہیں پیدا کرے فسواکا اللہ وی شکل میں در کو انسان خطا کی گی خو اللہ چرتا خطا کی گی نا انسان خطا کی گی خو اللہ نہ خطا کی گی چرتا اللہ دسترگی پزے بانے غوگن لگولو دا غوگ پزے بانے سترگا ان لگولنو اللہ وی خلقکا فسواکا فعدلکا اللہ وی برابر مکڑے فی ای صورت ما شاء رکبکا اللہ وی کم شکل چی زما خوخوا میں تال در کو نو اللہ وی خالق دے زیما مالک دے زیما رازق دے زیما نو زما در دے پریخو واللہ اخرجکم
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله وی والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. الله وی د مور د خېټې نه مې دنیا ته راوستې. ستاسو توجه د ډېره قیمتي خبره درته کومه. الله وی لا تعلمون شیئا، اس دم نه پیژندله. د انسان او د زناور په پیدایش کې یو فرق درته بیانومه. ای ګوره زناور چې پیدا شي تاسو به غواګانې چیلې ګډې چرګې ساتلې وي. تو ګوره چې کله د غوا بچې د میخې د ګډې د چیلې بچې پیدا شو نو هغه خپله مور پیژني. پیژني که نه پیژني؟ بیا چې زمانه تیر شي نو د بچی نه دا مور هېره شي، بیا ورانې شروع کی. بل طرف ته انسان تو ګوره، انسان چې د مور پیدا شو نو نور خلاصه کې خپله مور هم نه پیژندله. داسې ده که نه؟ مور نه پیژني، پلار نه پیژني. بیا چې یو میاشت دوه درې تېرې شي نو بیا دا ماشوم مور پیژني. بیا دا زمونږ خویندې میندې وګورئ مور یې پیژندلې ده بل چاله نه ورځي. وایي که نه؟ الله یو ګیله کوي. الله وی والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. الله وی د مور می پیدا کی، نه د مور پیژندلا، نه د پلار نه خپل نه پردې نه ګټو نه تاوان هېڅ دې نه پیژندل. زمانه تیر شو خپله ګټه دې وپېژندله، تاوان دې وپېژندلو، مور دې وپېژندله، پلار دې وپېژندلو، عزیزو تربورو او رشته دار دا ټوله دنیا دې وپېژندله خو الله دې ونه پېژندلو. الله څومره د عبرت خبره ده. الله وی هر څوک دې وپېژندل خو زه دې ونه پېژندلم. ما غرکه. بہرحال نو انسان دلتا اللہ پیدا کو، د مور خیٹه کی پیدا کو. نو اللہ د دې بدن د پارا خوراکم دلتا پیدا کو. غنم دی، جوار دی، فروټونه دی، دا د دې بدن خوراک دی. نو د دې ډاکټر او د هغې علاجونه هم دلته دي. بل دا انسان جوړ دی د روح نه. څه شي نه؟ روح نه. روح ډیر قیمتي دی. روح دومره قیمتي دی چې کله دا روح دی بدن کې وي دا ګرځي راګرځي، خوراک سکاک لیدل کتل اوریدل. خو چې کله دا روح لاړ شي بیا یې سم ني. خلک وي جنازه را واغشته، نوم هم نالي وي جنازه را واغشته، جنازه را روح لاړو. اوس دا روح چې دی که نه، دا روح دلته نه دی جوړ. دا د عالم علوي نه راغلی دی، بره نه راغلی دی، اسمان نه راغلی دی. نو زما وروره د دې علاج هم دلته نشته، د دې علاج هم بره نه راغلی دی. ستا روح بیمار دی، که پولاونه ور واچې خدا نه خوشحالیږي. ستا روح بیمار دی. که ته چکرې وې، ودونه وکړه، بنګلې جوړې کړه، ګاډي والا هر څوکه، خو ستا روح بیمار دی، دې سره نه خوشحالیږي. ولې؟ دا د روح علاج نه دی. د روح علاج څه شی دی؟ قرآن. څه شی دی؟ الله وی وکذلک اوحینا الیک روحا
من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. سبحان الله. الله وی وکذالک خبرهم دقه سدا چې دا روح د برن راغلی دی نو اوحینا الیک روحا من امرنا. الہ العالمین وی د دې روح علاج ما برن را لېږلی دی. ستا روح بیمار دی نو راشه عالم سره کېنه قرآن ووایه قرآن واوره ایمان به دې تازه شي د ایمان نه بیاري به دې وشي. جماعت ته راشه یو حق پرست عالم و پیر خواله لاړ شه او ته د هغه سره کېنه نو الله وی اوحینا الیک روحا من امرنا. الله وی ما د روح علاج برن را لېږلی دی ما کنتا تدری ما الکتاب ولا الایمان. اے حبیبا تا تا پته نه وه چې بیان د کتاب و بیان د ایمان بلا څنګه. الله وی ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. یو واقعه را یاد شوله مخکې ډېرو ځینو کې ما کړې ده تاسو ته هم کوم. هارون الرشید رحمه الله خپل وزیر ته وی اے وزیر صاحبه زما زړه باندې خړه راغلې ده زړه مې تنګ دی پریشان دی د دې دپاره علاج پکار دی چرته مې یو عالم له بوځه یو پیر صاحب له مې بوځه چې ماله زما د دې پریشانۍ علاج وکړي. توجه هغه وزیر صاحب بوتلو راځه چې دا چیپ خطیب دی سرکاری که نه دا پلان علامه صاحب دی پلانو صاحب دی پلانو صاحب دی. چرته چې هارون الرشید رحمه الله ځینو په زړه باندې خړه زیاتېږي. وزیر صاحب ته وی پیسې ورکوه خو خړه زیاته شوله. چا ورته ویلی دی پورې ځنګل کې یو عالم دی د امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد فضیل ابن عیاض هغه له ورشه. فضیل ابن عیاض په دې ځنګل کې ځان لا یو جونګړه جوړه کړې وه. هغه جونګړه مینځ کې داسې تختې لګولې وې براده د بیبیو بچی به اوسېدل او لاندې به دې ناستو خلکو ته به قرآن و سنت بیانوله. دې ناست دی ګوري لیټونه لګېدلي دي بادشاه را روان دی د زر دا ډیوه مړه کړله اسینی دا بادشاه دی پلو ته راشي. خو چې بادشاه رخ د ده د جونګړې ته راتاو کو نو د منډه کړله او کمره کې دننه پټ شو. بادشاه چې د کمرې ګیټ لرالو وزیر صاحب ته وی دې ګیټ کې ودرېږه عالم دې نوم دقه دی الله والا دې نوم دقه دی چې دې ځای نه چرته بهر نشي. وزیر صاحب دروازه کې ولاړ دی او بادشاه په دې کمره کې په دې توره تیاره د شپې کې لاسونه ټپی او عالم ګوري
د کمرې په یو ګوټ کې د عالم په پتونانو باندې د بادشاه لاسونه ولګېدله. نو فضیل ابن عیاض آواز وکړو الله الله، څومره نرم لاسونه دي، څومره ښکلي لاسونه دي، کاش کاش چې چینجو نه خوړې. اوهو دا یو خبره بادشاه ورته قسم دی په دې یو خبره باندې زړه نه زنګ لاړو. لږ نور هم راته څه ووایه. بهرحال اوږده خبره ده. بادشاه تپوسونه کوي، فضیل ابن عیاض جوابونه ورکوي. بیا ورته بادشاه وی څه رانه وغواړه. خیر چې زه ورته نه وو، مونږ دغو چې څوک وایي څه رانه وغواړه وایي. بادشاه ورته وی څه وغواړه؟ وی ته به ماله څه راکړي؟ وی بادشاه یمه څه وغواړه؟ وی ښه چې څه غواړم راکې؟ وی واو. وی ښځه دا غواړم واده را سره وکړه چې بیا زما دې جونګړې له را نشي. زه د بادشاهانو په تلو راتلو په ملاقاتونو خفه کېږم. ماله ډېر غریبانان فقیران راځي، الله والا دې راځي، بادشاهان دې ماله نه راځي. عادت مه جوړوه بیا را نشي. ښه بادشاه ورته وي واده مې ده، نه راځم. خو چې څنګه بادشاه پاڅېدو که نه، نو وزیر صاحب ته وایي مولي صاحب له څه ورکه. نو هغه د تیلۍ د اشرفیو د پیسو نه ډکه راواغېسته او مولانا صاحب له یې ورکړه. نو هغه داسې وکتل، وی څه دي؟ وی پیسې دي. وی واه د عوامو وینې ماله راکې، د عوامو دا وینې ماله راکې، واله نه مې دي په کار، ورکوه دا پیسې دي. وایي بادشاه پیسې واغېستې. خو چې څنګه داسې لږ روان شو، کور والی بره ناسته او دا خبرې واورېدې د مولانا صاحب. اواز یې ورکړو ای فضیله ډېر بد دې وکړل، تا خو نو غوښتې بادشاه پیسې په خپله درکړې دي. یو هفته شوله نه تا څه خوړلي دي، نه ما څه خوړلي دي، نه د بچو څه خوړلي دي. دا پیسې به دې اغوښتې وې، څه کار به مو روان شوی و. بادشاه خبرې واورېدې، بیا راتاو شوی. والا فضیل ابن عیاض ورته ډېر بې لوزه خلک یی، ډېر بې غیرته خلک یی. اوس دې را سره واده وکړه چې ستا دې دلبار او جونګړې ته به نه راځمه، دوباره بیا ولې رالې؟ زه د داسې بې ایمانه خلکو پیسې نه علمه. دې ته وایي الله والا، دې ته وایي اولیاء الله، په الله باندې مین خلک. دې خلکو سره د روح علاج ملاوېدو. نن ما څخه راځه زړه به دې پریشانې، ولې؟ پیسو لالچ زړه کې راغلی، د اقتدار او مشرۍ لالچ زړه کې راغلی دی، د پردي عزت د نیلام کولو سوچ مې زړه کې راغلی دی، د پردی حیا د اغوستلو سوچ مې زړه کې راغلی دی. نو ما نه به امت ته خیر نه ملاویږي، ما نه به امت ته شر ملاویږي، نقصان به ملاویږي. ای د الله بندگانو خبردار چاته نقصان ضرر ونه رسي. تا خو د یو سړي حیا لوټ کړله، تا د یو سړي عزت لوټ کو، مال دی لوټ کو، یو سړي ته د سپکې کنځلې وکړې زورورې، او دې والو او دې ټکولو. ته د شپې بېغمه خوبونه کې، هغه مظلوم را پاسېدلی دی، د شپې په توره تیاره کې لاس یې پورته کړی دی او الله ته جړاګانې کوي، الله دې پلانکي مې حیا لوټ کړې ده، پلانکي مې عزت لوټ کړی، مال یې زما لوټ کړی دی. والې مرحبا ته مې تپوس وکړي، بچ بشي. واتق دعوة المظلوم،
د مظلوم د خیرو نه ویریږئ. اے د الله بندگانو خبردار انسان ته سپکو نه ګورئ. مونږ پښتانه څه وایو؟ ستا به ما نه څوک تپوس وکړي، وایو که نه؟ دا خبره مه کوه. د چا چې څوک نی د هغې څوک دی؟ په زور وایي څوک دی؟ تپوس کولو والا الله دی. تپوس کولو والا الله وی انا من المجرمین منتقمون. الله وی زه به د مجرمانو نه بدل علم. الیس الله بکاف عبده. الله وی زه دله پوره یم. الله وی زه پوره یم. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. الله وی ما ته ځان وسپاره، زه پوه شه ستا دشمن پوه شه. خبردار ګوره چا سره ظلم نه کی، چا سره زیاتې ونه کی، د چا حیا عزت لوټ نه کی. ګوره چا څوک بې ځایه ونه وهي. ابوذر رضی الله عنه قصه به درته وکړه. الله توجه ده ستاسو، تنګ شوي خو نه یې که نه؟ ابوذر رضی الله تعالی عنه د الله حبیب لرالو، وی د الله پیغمبره زما غلامان دی نوکران دی، کله کله د هغې نه غلطۍ کېږي نو زه خپل غلام او نوکر وهمه. دا زما وهل د خپلو غلامانو نوکرانو د پاره خو زما د پاره به باعث د شر خو نه وي. مسلمانانو د زړه غوږونه کلاو کې، تاسو کې به د سکول استادانم وي، تاسو کې به د جوماتونو قاریانم وي. خبردار ماشوم چرته داسې ونه وهي. یو خوا مونږ وایو که نه و انسان مخ د الله د نور نه دی، وایو که نه وایو؟ وایې که نه وایې؟ او بل طرف ته ته دومره زورور چې د الله په نور باندې د لاس راوغورځولو او پړق ماشوم دی په مخ ووالو. علما ناست دی، انسان خو انسان دی، زناورم په مخ وهل حرام دی. ګوره واورئ دا خبره ښه، استادان قاریان واورئ. ابوذر رضی الله عنه ته د الله پیغمبر وی ابوذره کله چې د قیامت ورځ شي د الله دلبار به ولګېږي، یو طرف ته به د تلي په چابړي کې دا ستا وهل ټکول اچولې کېږي، بل طرف ته به ستا د دې غلامانو نوکرانو نافرمانی اچولې کېږي. که چرې دا په سر وهل او دا د دې نافرمانی برابره وه خو ټیک ده، که نافرمانی زیاته وه وهل کمو نو الله به تاله بدله درکوي. خو واوره ابوذره رضی الله عنه که وهل ټکول زیاتو نافرمانی کمه وه نو الله به د دې مظلومانو بدل تانه قیامت کی علی. ابوذر رضی الله عنه سلګو باندې په جړا شو. وی جړل وی ما میله خو ډېره ګرانه ده، رالو چې څومره غلامانو نو هغه آزاد کړلو. ای آزاد کړل. اوی داسې معاملې وه، هسې ساتلی و د جهاد دپاره، نو ډېر خوراک به ورباندې کولو، او چې کله به یې وله خوراک کېښو محدثینو رحمهم الله لیکلی دي وی رابلو غوږ کې به ورته ویلي وي خوراک در باندې کومه او بم در کومه، قیامت په ورځ زما ګیله الله ته ونه کړي. یاره څه مو خیال دی دا چې چا خرې او اسونه ساتلي اسپې او دا میخې غواګانې فایدې ترې نه الو خو هغې له د هغې حقه مونږ نه ورکوو. داسې ده که نه ده؟ خفه شوئ جوړې مه خفه کېږئ ښه. خرې باندې مزدوري کوې نو هغې له هم حق ورکه، اسپې باندې مزدوري کوې نو حق وله ورکه، قلبې له دې غویان ساتلي دي هغې له هم حق ورکه، یوازې قلبې خو نه دي که نه، غوا میخه ګډه چیلې دې ساتلې ده نو هغې له هم حق ورکه. ته خو تې پیلې خو د هغې حق هم در سره شته که نه، هغې له هم حق ورکه. قربان د دې دین نه څومره ښکلی دین دی، خو کاش چې مونږ په دې دین پوهېدی. بس مونږه شروع کې مې ورته ویلو خانانو حجرې و مونږه، بیټکونه و مونږه، ډمامې و مونږه، بازارونه و مونږه، لارې او کوڅې و مونږه، جومات ته نه راځو، عالم له نه راځو، الله والا ورسره نه کښېنو، خاورې به مونږ د دین نه خبر شو.
خاورې به مونږ د الله او د رسول د لارې نه خبر شو سوال نه پیدا کیږي اے د الله بندگانو قرآن لکینه کینو به انشاءالله که نه به کینو قرآن لکینه خواه او علماء سره واسطه پیدا کئی الله والا سره نسبت پیدا کئی بیڑی با مو پارشی گورا دا فتنی دی فسادون دی غمون دی دیکھ دا خلاصی لارا صرف دا اللہ لارا دا گورا دا اللہ دین دے دا اللہ کتاب دے دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواگ سنت و نورانی طریقی دی دا اللہ حبیب فرمائلیوں ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا دا اللہ پیغمبر وی دنیا نروانے ما دو سیزونا پریدما یو قرآن و بلخپل سنت ترسومو چی پدی بانے عمل شروع کڑے گمراہی بستاسو خوال چری نرازی نن امت منگا دا اللہ کتاب پری خود دے دا پیغمبر پاک سنت مو پری خود دی منگم دا دی معاشری خپا نشی منگلا قرآن کل یادی در تا پتا را زما استا جگڑ دا قسم دا پارا قرآن یاد دے قسم پا قرآن حق دے دین انکار نشتا خدا قرآن یوازی اللہ قسمونو لنورا لے گلے منگلا قرآن کلا یاد دے چی کلا بیماری را لیر جیو ختم بوکو خبر دا اوکا ختم خدا را توایا چی دا دی بیماری نا مخیر قرآن سر کچی و قرآن او کروغا و او دی بیماری نا بعد بسکے نا بس بیا صرف دی بیماری پوری ختم دے بیا خبر ختم شو دم را لوکا تعویز را لوکا بس دا قرآن دا نا دم دا قرآن تعویز سا ختمونا ارس پخپل زیبان برحق تو قرآن اللہ دا یو مقصد دا پارا را لے گلو اگا مقصد سرے دا دا زندگی دا تیرولو قانون دے اللہ وی دا قرآن مارا لی گلے جبریل میں ورکڑیو چه زما محبوب لیوسا خو علا قلب کا دے قرآن لبزڑکی زیور کے چرتا پزورو اے چرتا نن زمون زڑکی پیمانے وے قرآن لزیشتا نشتا زمون زڑنو کی دا پیسو زیرے زمون پا زڑنو کی دا دولت زیرے دا بچو زیشتا دا خزی دا ہر چا زیشتا خود قرآن زی زمون پا زڑنو کی زمون د زړونو دروازې قرآن لبندې شوي دي اے د الله بندگانو قرآن سره مینه وکئ الله وی وهذا کتاب انزلناه مبارک الله وی هذا کتاب دا قرآن کتاب لوی شان والا لوی مقام والا لوی مرتبے والا کتاب دے حاجی اے توراتم کتابو انجیلم کتابو زبورم کتاب خو هازا کتاب دا خسن آشنا کتاب دے وجنا آغا زمونگا قومی شاعر پی جنے کا نا کہ پاکستانیان نئے ایسے غلی شوی قومی شاعر زمون سوگ دے حالکہ واللہ سکول والا در کی جوڑی دیر دی کا نا تعلیموں کے پا بچو بائیں زمونگا قومی شاعرم وی چی فاشو گویم آنچی در دل مزمرست این کتاب نیست چیز دیگرستا وی آغا خبرہ اقبال سے وی چی زمان زڑکے در دیرو زمانو نا پرتوا ننے در تخکاروے مچی ان کتابے نیست چیز دیگرستا
دا کتاب نه دی دا خو څه بل څیز دی که نه دا تا کتاب مخې ته پروت دی این کتاب نیست چیز دیگر است وی دا خو کتاب نه دی که نه دا خو څه بل څه دی که نه حاجي مونږ وایو کتاب دی خو اقبال دا نه وایي چې کتاب نه دی نه نه هغه د قرآن ته کتاب وی خو قرآن ته انقلابي کتاب وی سبحانه او دا خو انقلابي کتاب دی انقلابی پوه نشوي دا هغه کتاب دی چې هغه ژوندی لوڼې به خولې او دا قرآن زړه ته رالو نو د ټول امت د زنانو ساتونکي وګرځېدله دا هغه کتاب دی چې د یو بل په کپړو کې به شرابونه څکل د قرآن د وجې نه د یو بل په ځانونو باندې قربانۍ والا وګرځېدل الله وایي هذا کتابنا حاجي پیریان راغلي دي د الله پیغمبر وادي نخله کې قرآن وایي قرآن وایي قرآن وایي د پیریانو یو ډله راغلې دا د نصیبین د علاقې نه هغه پیریان را روان دي دلته پیغمبر پاک د سهار مانځ کې د سوره حشر آخرني آیاتونه وایي هغه پیریان وایي چې انا سمعنا قرآنا عجبا سبحان الله الله وی هغه پیریان وی چې انا سمعنا مون خو واورېدو کنه مون خو تورات موریدلی انجیل موریدلی زبور موریدلی دی خو عجبا عجبا دا خو څه عجیبه کتاب دی دا څنګه عجیبه دی وی یهدی الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا یهدی دا قرآن راخکل کئی دا قرآن راوستل کئی الى الرشد اغا لارا چی اللہ ترسیدلی دا اغا لارا چی جنت ترسیدلی دا فآمنا به بس مونگا فوری فوری سوچ مون دے کڑے مشوری مون دے کڑی وقت مون دے اغشتے چی جی ٹیم راکانا فآمنا به فوری مو ایمان راوڑو اوڑم بے سبق مو چی قرآن نزدکو اغداری چی ولن نشرکا بربنا اغدا مونگ با اللہ سرا شرک نکو مونگ با دا کی ددا چی اولاد ورکولو والا سوک دے پزور وی اولاد ورکولو والا سوک دے خوشحالی راوستلو والا سوک دے اولیاء اولا مقام ورکولو والا سوک دے نو د سوال ما فوق الاسباب اوریدلو والا قبلولو والا سوک دے زمونگ د سجدو لائق سوک دے زمونگ د منختو لائق سوک دے حضرت یونس علیہ السلام تا د مہی پخیٹ کی روزی رسان سوک دے حضرت یوسف علیہ السلام تا د جیل نہ راوخ کن کے او تاج او تخبانی ادرون کے سوک دے ابراہیم علیہ السلام بانے د نمرود ہور گلی گلزار کو ان کے سوک دے حضرت یوسف علیہ السلام تا د جیل نہ راوخ کن کے او تاج او تخبانی ادرون کے سوک دے ابراہیم علیہ السلام بانے د نمرود ہور گلی گلزار کو ان کے سوک دے ابراہیم علیہ السلام بانے د نمرود ہور گلی گلزار کو ان کے سوک دے
حضرت زکریا علیہ السلام لا په بوډا توب کې اولاد ورکوونکې څوک دی؟ حضرت پاکی ساکی مریم ابیلا بے خاوند اولاد ورکوونکې څوک دی؟ اسمانونو تا معراج کے محمد رسول اللہ خیجولو والا څوک دی؟ ولن نشرک بربنا احدا. بس آخر کې زما یو څو شعرونه واوره د یو الله والا شعرونه درته ویما په دې به خبره ختمه کو چې انا سمعنا قرآنا عجبا هذا کتاب انزلناه مبارکنا. آیا اللہ والا وی کیسے ممکن ہے اردو سے پوئے گئی کنا پوئے گئی وی کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملے. ساز وجدان سے سنو نغمہ عرفان و یقین یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے. نشے عشق محمد سے خدا ملتا ہے نشے عشق محمد سے خدا ملتا ہے یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے. جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.